الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. انتظار نه کوي دا خلک مگر د قیامت دا چې راشي دوی ته ناګهانه او دوی به خبر نه وي. سورة زخرف آیت نمبر 66. پس دوی انتظار نه کوي مگر د قیامت دا چې راشي دوی ته ناګهانه. پس خامخا راغلي دي علامات او نښې د قیامت. سورة محمد آیت نمبر 18. ایمان باشراط الساعت. په دې باندې خو زموږ ایمان دی چې قیامت پر راځي، او په دې هم زموږ ایمان دی چې نبی علیہ السلام کوم نښې د قیامت بیان کړي دي نو هغه به هم راځي، خامخا به راځي. په هغه نښو کې څه نښې خو داسې دي چې هغه بعید نښې دي، غټې نښې دي چې هغه لس نښې دي او هغه پرله پسې راځي نږدې نږدې، دومره ټایم به پکې نه وي. څه نښې داسې دي چې وړې نښې دي او پوره شوي دي، او څه متوسطې نښې دي هغه هم تقریبا قابو دي. په دې وجه باندې په حدیثو کې د قیامت د نښو تذکرې په مختلفو طریقو سره شوي دي. د قیامت په نښو کې ټول نه غټه نښه نبی علیہ السلام په خپله دی چې رسول الله فرمایي، امام ترمذي په سندی صحیح نقل کوي د انس بن مالک رضی الله عنه نه، نبی علیہ السلام فرمایي بعثت انا والساعة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى. نبی علیہ السلام فرمایي زه قیامت داسې راغلي او دا دواړه ګوتې دا یې اوچتې کړې، دا مسواکۍ او د منځ دا ګوته. مطلب یې دا دی چې دومره معمولي غوندې فرق دی چې کله حقیقي قیامت راشي نو زما او د هغې د راتلو په منځ کې دومره فرق دی لکه دا یوه ګوته یې د بلې ګوتې نه څومره لنډه ده. او د صحیح بخاري او د مسلم په حدیث کې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه دا الفاظ دي چې رسول الله فرمایي انما اجلکم فی من مضى قبلکم من الامم من صلاة العصر الى مغرب الشمس. رسول الله فرمایل چې زما د دې امت او د تیر شوي امتونو په منځ کې قیامت ته نږدېوالی دومره دی لکه تیر شوي امتونه چې د سحر سبا صادق نه واله تر مازدیګر د مانځه پورې د هغوی وخت تیر شوی دی، د مازدیګر نه واله تر غروب آفتاب د نور د پرېوتلو پورې د دې امت ټایم دی. او په هغې کې تقریبا 1500 کاله تیر شو، 1500 سال دا په هغې کې تیر شوي دي. نو باقي به څومره عمر پاتې او څومره ټایم به پاتې. ولیکن قانون دا دی چې څومره د قیامت نښې راځي نو دومره د انسانانو دا زړه سختېږي، او چې څومره هغه نښې د قهر په شکل کې راځي نو دومره د انسانان نور هم سختېږي. دې مطلب دا دی چې ظاهري مصنوعي مسلماني ډېره ده، ولیکن چې کومه روحاني حقیقي ایمانداري د رانشتي هغه خبره ختمه ده. دا هم د قیامت په نښو کې دي چې منځونه به زیات شي، جماعتونه به ډک شي. قیامت په نښو کې دا هم دي، لیکن حقیقي مانځګزار به نه وي. حقیقي مانځګزار خو دې ته وایي چېرې ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، 15 وخته مانځګزار دی او د حرامو د حلالو تمیز پکې نشته دی. خفه کېږئ مه، تاسو ته نه یم، خپل ځان ته اول ویم. بیانونکي په خپله باندې د حرامو د حلالو تمیز نه ساتي، اورېدونکي به څه د حرامو د حلالو تمیز وساتي. چې کوم بیان کوي په خپله غټ سود خوري او خلکو ته وایي سود حرام دی، نو اورېدونکي باندې به څه وشي. د دې وجې نه حالات داسې خراب شوي دي، بېګاړه شوي دي
چې ظاهري ډانچې جوړولو چې کومه دی هر یو سړی چې کومه دی نو څه دی کلک مسلمان دی، په ګیره برابر دی، په بریتو برابر دی، په جامو برابر دی، په ډانچه برابر دی، او خبرې خدا پرېږده. پخوا نو ثابت علاقه کې یو مقرر به و، تاسو ته پته ده په دې ثابت علاقه کې به یو مقرر دو مقررینو. اوس د اولي درجې طالب چې دی نو غټ مقرر صاحب دی، او د اولي درجې طالب چې دی نو هغه هم غټ علامه دهر القهر دی، او چې 3 ورځې لګولي نو هغه هم ډېر غټ علامه دهر او قهر دی. حیران بشي ورته هر یو سړی چې کوم دی نو بس چې د جنازو له ورځي که نه نو ستاسو په جنازو کې خوص او په فاتحو کې پاګلان هم تقریرونه کوي او لیوني هم تقریرونه کوي. پاګلان مسلګیا دي تقریرونه کوي، لیوني هم پکې تقریرونه کوي، او دا کاغذي مفتیان هم پکې تقریرونه کوي. او چې لاړ شي که نه نو خلک یې خولې له راوستي زری زری کې خلک. اول خدا خبره ده چې دا په دې فاتحه کې دا تقریر چې کوم دی څه فرض دی په تعزیت کې، چې خامخا به تعزیت کې چې کوم تقریرونه کوي. هغه والا چې کله سړی کینی خلک وګوري چې را یو داسې څوک راغلی دا خبرې ته خلک توجه کوي، نو مجبوراً هغه ته وایي چېرې چې یو څو خبرې وکړه. بیا هغه دا پیژني مقتضای حال او ظاهر پیژني، تادي او غیر تادي پیژني، نو بس هغه یو څو خبرې وکړي د سړیتوب. دا مطلب نه دی چې یاره څوک راځي جو بس هغه عوام چې که راځي 10 کسان راځي جو بیا به دوا وکړو بیا به دوا وکړو بیا به دوا وکړو بیا به دوا وکړو. نو چې 15 مليان راځي جو 15 وانه بیا به تقریر وکړو بیا به تقریر وکړو. یو شان دي شو هغه هم دغه لوښي دی تاسو هم داسې یې. نو خبر هم دا دی چې یاره وبای عامه ده، هر یو سړی د ظاهري ډانچې د جوړولو کوشش کوي. مصنوعیت په خلقو صفت کول او خلقو مصنوعیت، بس دا خلقو ته په دماغ کې الله نه خو څه نشي پټولی، د الله په نظر کې ځان جوړول پکار دي. نو په دې وجه باندې مازګزار به خو زیات شي، خو مونځ کې به روح نه وي، مونځ کې به روح نه وي. د مانځه روح څه دی؟ د مانځه روح دی ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، دا یې روح دی چې مونځ انسان بدل کړي. په مانځه باندې خو هر څه کېږي او ستا په مونځ نه کېږي. صحابو په 2 رکعاتو به هر څه کوله، خو ستا 2 رکعات هېڅ هم نشي کولی، ځکه د هغوی 2 رکعاته جوړو او زمونږ 2 رکعاته جوړ نه دي. د هغوی خېټې پاکې وي، د هغوی جامې پاکې وي، د هغوی قول فعل برابر و، مصنوعیت او ریاکاري پکې نه وه. هغوی به 2 رکعاته نفل چې کوله واقعا ډېر مؤثر کار و. لیکن نن زمونږ کاته چې کومه دی نو ګډه وډه ده. په دې وجه دا نښې به راځي خامخا. په هغه نښو کې څه نښې چې دی نو هغه خو راغلي دي د رسول الله بعثت د ټول نه غټه نښه د قیامت ته. بیا د هغې نه پس د بیت المقدس فتح او دوباره اخیستل. د حضرت عمر په زمانه کې په سن 18 هجري کې بیت المقدس فتح شو. دا د پیغمبر پیشنګویي و، خو دوباره یې رانه واخیستو. بیا فتح شو خو بیا یې رانه واخیستو. اوس یې اخیستی دی، اوس چاپېره چې کومه دی نو دا د پاپړ په شان دي مسلمانان چې کومه دی چاپېره پراته دي او بیت المقدس نشي اخیستلی. په ارباو مسلمانان ایټمي طاقت پاکستان او ترکی او سعودي عرب او ایران او بل او هسې پالتو لوښي ملیشیا انډونیشیا او هسې په نوم باندې مسلمانان. دا مسلمانانو حکومتونه دي، اسلامي حکومتونه نه دي که نه. دا مسلمانانو حکومتونه مسلمانان پکې اوسېږي، خو یو بیت المقدس هغه نشي اخیستلی. او بل طرف ته خالد رضی الله تعالی عنہ د 9000 لښکر سره چې کوم بیت المقدس ته ځي فتح کوي. د 18000 لښکر سره چې صلاح الدین ایوبي ځي هغه فتح کوي. ولیکن نن په ارباو مسلمانان د کار نه دي، دا پیشنګویانې دي، پیغمبر ویلي دي، هغه ثابت شوی. د عثمان ابن عفان شهادت دا وایي اول الفتنه قتل عثمان. وایي د حضرت عثمان فتنه چې کومه دی د قتل دا ډېره غټه فتنه وه چې هغه شهید شو، او د هغې سره خوارج پیدا شو، روافظ پیدا شو، او د هغې سره چې کومه دی نو هغه د یهودو ډلې چې کومه دی نه اسلامي جامو کې په مسلمانانو کې ننوتلې. نن هم دي، که د قادیانیت شکل دی او که د پرویزیت شکل دی او که د احمدیت شکل دی
او کدا د منکرین حدیث شکل له او کدا د عذاب قبر نه او د عذاب برزخ نه د انکار شکل له، دا ټول هغه خلق ته چې هغه د روافضو هغه د قادیانانو شکل کې تا ته خدا ټول خوارج دي او معتزله دي. مختلف شکلونو کې به دا راځي. لا دینیت ته او کسه دي دا مذهبونه به در پکې جوړي هغه هم راغلي ده. دغه رنګې خروج د کذابینو دجالینو مختلف زمانو کې مختلفو خلقو دعوی کړي دي. د پیغمبري دعوی یوازې نه، ډېر غټ غټ دجالان دي، په روحاني شکل کې دجالان دي، بېشماره دجالان په روحاني شکل کې پسې ورپسې دي او د خلقو د ګمراهۍ کوشش کوي. څوک په یو شکل کې، څوک په بل شکل کې، اسلامي شکل نه خپلوي. دغه خلق هم راغلي دي. زوال د بادشاهانو د عرب چې کومه دی نو سری زایل دي، ذلت طرف ته، رسوایي طرف ته روان دي. د هغوی په حکومتونو کې نه قوت شته او نه طاقت شته، نه پکې غیرت شته. هغه لاړو ختم شو. سعودي عرب ته دي وګوره که نه څه کولی شي، هېڅ هم نشي کولی. یو بوتل اوبه چې کومه دی نو فلسطین نه نشي ورکولی، یو بوتل اوبه. هغه خلک به څه په ټیرونو به یې څه تندر ولګوي چې په سره یې ښودلي دي، یا په حرمینو کې امامتي کوي نو څه چلو شو، د حرمینو امامان شو نو څه چلو شو. په دې باندې کار نه کېږي. د دغه امامانو نه او دغه حکمرانانو نه هغه د فلسطین هغه شډل بډل مجاهد چې کوم دی بهتر دی. د یهودو مقابلې ته خو کلک ولاړ دی که نه، اواز خو ایستی شي که نه، خبره خو کولی شي که نه. دا لږې فتنې دي. دا فتنه راله عرب زوال ته لاړه. یو طرف ته موحدین دي او بل طرف ته ټرمپ ته چې کوم دی نو سجده کوي. یو طرف ته موحدین دي، بل طرف ته ټرمپ ته سجده کوي. یو طرف ته په جماعت کې مونږ منځونه کوو، بل طرف ته شیطان چې کوم دی نو مرګستیا کوو. اوس په دا مونځ مونږ خلاصې که نه، شیطان به هم غر کوي. د مونځ د شیطان خو جوړ نه راځي. نو یو طرف ته مانځګزار دي، بل طرف ته شیطان چې کوم دی ورکران دي. دلته د جمعې مونځ کې بهر ته وځي او هغه چې دی نو بیا د مسلمانانو خلاف چې کوم نیک خلق دی د هغو خلاف چې کوم دی پروپیګنډې کوي. نو دلته د شیطان دپاره کار کوي، والته چې کوم دی نو زه رحمان ته سر ښکته کوم پورته کوم. دا چېرته کیدی شي؟ دا مسلماني نه چلېږي. ګډې مسلمانان چې کوم دی نو دا په اسلام کې نه چلېږي. اسلام کې زمري چلېږي. زمري مسلمان د زمري نوم دی، د بهادرۍ نوم دی، د زړورتوب نوم دی. دا د بېغیرتۍ نوم نه دی چې یو سړی چې کوم دی نه د بېغیرتۍ جنډه لګولي. د هغې نه علاوه کثرت المال به شي، مال به زیات شي. واقعي مال دومره زیات شو حیران به شي، ډېر زیات شوی دی. خو د څه دپاره زیات شوی دی؟ د خپلې خېټې دپاره، خپل جامو دپاره، خپل خواهش ته پوره کولو دپاره. لیکن قسم دی چې که تا اعلان وکړو دومره بد په تاسو لګي، مه خفه کېږئ، تاسو باندې هم بد لګي. مړه باره جمعه کې اعلان دی، باره جمعه کې اعلان دی، باره جمعه ساعت جب نه څوک په زور نه اخلي، په زور یې درنه اخلي. باره ته چې کومه دی نو سړی ولاړې مرۍ نه دي نیسي، ګرفتارۍ دي نه دي ګرفتارۍ که نه، لیکن بد در باندې لګي که نه لګي. مړه دا څنګه اعلانونه دي. او څه ورکې مطلب دا دی چې یو سړی بازار ته ځي، بیکاره نه بیکار سړی وي، بیکاره نه بیکاره سړی نو د ضروریاتو نه علاوه چې غیر ضروري اشیا دي که نه هغه سره 1000 2000 روپو راوړي، غیر ضروري اشیا. لیکن دلته که فرض کا په یو چنده کې 50 یا 100 روپۍ ورکوي که نه، دا ورته ډېر ناشنا غوندې کار ښکاري. هلکه دا خو ډېر کار ناشنا کار مې وکړو، ناشنا کار مې وکړو. ځان له څه کوئ؟ څوک یې درپسې کوي؟ نه، دا تېر شوي زمانې دي بچو نه دي کړي. دا چې کومه دا ښه بچي ځان ته وایي، دوی په پلارانو میندو پسې څه نه دي کړي. د دې زمانې بچي به راپسې څه وکړي؟ دا د موبایل بچي به راپسې څه وکړي؟ هغه شکر دی چې ورنال شو، چې خلاص شو دي، ټوله ورځ به ګورېدو، بل کار به نه و، علت یې خلاص شو، خبره ختمه شو. چا به ویله په خزانې خېټه ورچول وه، چا به څه ویله، چا به څه ویله، هغه دې خلاص شو دي. نه کوي چېرته شاد و نادر به یو بچی وي، چا به داسې په خپل لاس باندې خرچې کوي. نو کثرت المال، مال به زیات شي، زلزلې به زیاتې شي. ځمکې کې به ننوتل زیات شي. ځمکې ننوتل مطلب خو دا نه دی چې یاره خامخا به ته پکې ننوځې. دا کوټې به راباندې راوړېږي، دا چتونه به راوړېږي، په دې سیلاب کې به ډوبېږي، شګې به راباندې پاسه اوړي. دا ټولې خبرې دا رالې، دا نښې دي پرله پسې به راځي. په دې وجه باندې دا ټول په احادیثو کې موجود دي. نن چې موږ د کم شیزونو سره مخامخ شو، موږ به څه کوو؟
ځان برابرول پکار دي. دا زمونږ دپاره داري دا خو به خامخا راځي، دا نه چې دا نښې به نه راځي. دا پیغمبر ویلی دی او زمونږ په 100% ایمان دی چې دا به خامخا راځي. لیکن مونږ به څه کوو؟ خپل ایمان جوړول غواړي، خپل ځان تیارول پکار دی. نبی علیہ السلام فرمایي لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکاع ابن لکاع. امام احمد ترمذي نقل کوي د حذیفه زوی د یمان رضی الله تعالی عنہ نه، وایي یو ځل زمانه به داسې راشي، قیامت به نږدې شي، خلق به څه شي؟ په چا ورپسې شي؟ نیکبخته انسان، بهترین شخصیت دا به په دنیا کې کم وي؟ لکاع ابن لکاع. لکاع څه ته ویل کېږي؟ نو یو روایت العبد، غلام. نو ته چې غلامان نشته، دا موږ ټول غلامان نه یو امریکې؟ دا د امریکې غلامان چې کوم دی نو دا نیکبخته خلک نه دي؟ دا ستارې سیارې چې ورته لګي که نه، دا غټې غټې ستارې، رویت فلان او پلانکې ورته لګي، پلانکې او ستاره امتیاز ورته، دا څه شی دی؟ دا خلک چې کوم دی نو غلامان نه دي د امریکې. نو لکاع نه مراد دا دی چې موږ غلام ته ښه سړی وایو، غلام ته، ذهن غلام، عقیده غلام، سوچ غلام، وطن غلام، هغې ته خلک ښه سړی وایي. پلانکې او یا مراد سره احمقو، لکه د دې پاکستان د مشران چې ټول احمقان دي، احمق. نو لکاع معنا احمق ته به خلک ښه سړی وایي. په منبر باندې کنځلې کوي، هغه ته به خلک شیخ القرآن، شیخ الحدیث وایي. ګړې وړې چې وایي نو هغې ته به غټ عالم وایي. او چې په هېڅ باندې نه پوهېږي هغې ته مفتي اعظم وایي. او دغه شان دي بېقوفه ته به چې کوم دی نو خلک صدر وایي او وزیر اعظم به وایي. هغې ته بهتر سړی وایي، دا بهتر سړی به د عقل نه خلاص وي. دا اختر د مونځ چل نه ورځي، مسلمان دی. هلکه کرنل قذافي قسم دی چې ما به ویلی دا کرنل قذافي او دا صدام حسین او پلانکې دا به مونږ چې بد ګڼ قسم دی. زه یم دا خو سم بادشاهانو سم خلک وو. کرنل قذافي به چې کوم دی تراویح پخپله کولې. په قذافي سټیډیم چې ستا په لاهور کې جوړ کړی دی، یو سټیډیم یې هلته جوړ کړی دی. په قذافي سټیډیم کې زموږ ملګری دی، هغه ویل د تراویح به قذافي پخپله کولې، د اختر لمونځ به پخپله کولو. ستا پاکستان صدر کولی شي هغه له پښتو نه ورځي، اردو نه ورځي، شی وله نه ورځي. او هغه بل صاحب چې کوم دی نو هغه چې آیات وایي نو خطا کوي. نه کولی وې قل هو زده که دغه وایه که نه، یا د عمران خان په شان دي یا که نعبدو یا که نستعین، دغه یو ټکی زده که دغه وایه. نو دی چې آیات وایي نو څه خطا کېږي. خو کرنل قذافي به چې دی نو هغه به امامتي کوله. دا کولی شي زه ستاسو د قسم جنازې ته مخکې کوي که نه، که دا پته ورته ولګېدله چې څو تکبیره دي بګي، پته ورته هم نشته دی. په اختر په مانځه کې ګوري اخوا یو طرف ته بل طرف ته په چپو سترګو ګوري چې سړی لاس اوچتوي او که نه اوچتوي، چې زه لاس اوچت کړم. نو هغه لکاع څه ته وایي؟ احمق ته وایي، غلام ته وایي، لئیم او رذیل ته ویلی کېږي. نن سبا چې تاسو وګورئ په علاقه کې هم دا خبره ده چې په دې علاقو کې چې کوم دی څوک د چا قدر کوي، هغې خلکو ته سلام کوي، د هغې نه یېرېږي او یا څه وي ټول نه بېوقوفه انسان وي. بل حدیث کې راځي د انس بن مالک حدیث دی، ترمذي. نبی علیہ السلام فرمایي یو زمانه به راشي یأتي علی الناس زمان الصابر علی دینه کالقابض علی الجمر. واقعي یو زمانه به داسې راشي دین ټینګول به داسې ګران وي، د فتنو په وجه، د خواهشاتو په وجه، د مصیبتونو په وجه، د ظلمونو په وجه، د بربریت په وجه باندې لکه سړی چې سکورلټه په لاس کې ونیسي. دا ګران کار دی که نه. په کور کې دین نشي نافظ کولی که نه، ټول خلک به دې خلاف وي، ټول خلک به دې خلاف وي. مور خلاف، خور خلاف، ښځه خلاف، بچي خلاف. ته یوه خبره وکړه د شریعت د دین خبره وکړه، ستا سره به دشمني وي. په معاشره کې ټیک خبره چېرته کوې بس ته به ټول نه غلط سړی یې، ښه سړی به نه یې. ما دا ترخې خبرې کوي، دا پلانکې خبرې کوي، دا چل کوي، دا چل کوي. دا زمانه راغلې ده. نو یأتي علی الناس زمان الصابر علی دینه کالقابض علی الجمر. دین ټینګول به داسې وي لکه په موټي کې سکورلټه ټینګول. یاره دنیا د لالچ په وجه باندې به نشي ټینګولی، د دنیا د خواهش په وجه به یې نشي ټینګولی، د بربریت او د ظلم په وجه به یې نشي، یا به د خلقو د وجې نه نشي به ټینګولی. او بیا فرمایي امام احمد ابو داود نقل کوي د انس بن مالک رضی الله عنه نه، بله د قیامت په نښو کې دا لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس فی المساجد. خلک په چې کوم دی نه په جوماتونو باندې فخر کوي،
ګوره ښه جومات جوړول په شریعت کې چېرته منع نه دي. دا خبره یاد ساتئ، ښه جومات جوړول چې په شریعت کې منع وی، نو سلیمان علیه السلام ولې بیت المقدس د سرو سپینو زرو نه جوړو؟ ولې جوړو؟ او چې ښه جومات جوړول منع وی، نو عثمان ابن عفان مسجد نبوي ولې ښه جوړو؟ پکار دی چې هغه نه جوړولې. او چې ښه جومات چې منع وی، نو عمر ابن عبدالعزیز ولې جوړولو؟ ښه جومات منع وی، نو صلاح الدین ایوبي په دمشق کې چې کوم دی، نو جامع مسجد ولې جوړولو؟ ښه جومات جوړول منع نه دي. هغه جومات جوړول منع دي چې ته په مقابله کې جوړې، فخر پې کې، تکبر کې، فخر کې، غرور کې. نن سبا چې وګورئ نو حالات همداسې یتباهی الناس بالمساجد، جوماتونو باندې خلکو فخر شروع کړی دی، ما داسې جومات جوړ کو، ما داسې جومات جوړ کو. نه، دا ټیک نه ده. او بل حدیث د ابو نعیم او د حاکم کې راځي د انس ابن مالک رضی الله عنه نه، یکون فی آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقه. ول آخر زمانه کې به داسې عبادت گزار وي چې ټول به جاهلان وي، د علم نه به خبر نه وي. علم تاسو څه ته وایي؟ علم ترغیب ته وایي؟ نه. علم ترهیب ته وایي؟ علم فضایلو ته وایي؟ علم څه ته وایي؟ علم احکامو ته وایي. احکامو ته دا کوه او دا مه کوه، دې ته علم وایي. د هغې نه خبر نه دي. بس یو سړي ته دا ووایه یاره چې 2 رکعته نفل چې پلانکي ټایم کې وکړې، تا ته به دومره لوی ثواب ملاویږي. لیکن دا خبر ورته مه کوه چې ستا مال حرام دی. د حرام مال سره د 2 رکعاتو هېڅ ثواب نشتی. د سودخور سره چې کوم دی نو 2 رکعاتو د دې څه ثواب نشتی. خپله خېټه به پاکه کړې، خپله جامې به پاک کړې، خپل مال به پاک کړې، بیا واقعي د 2 رکعاتو ډېر لوی ثواب دی. نو یو طرف ته به صحیح عبادت گزار وي، بل طرف ته به سم چې دی جاهلانی. وقراء فسقه، ټول نه، خو څه قاریان به څه وي او فاسقان وي. لکه یو مردار چې عمل کړی دی، اوس څوک پرې نه پانسي خېجوي، تش چې کوم دی پروپیګنډې کولې خلکو، هلکه اوس خو پانسي وخېجوي، مړی کوي که نه. تش د مدرسو د بدنامولو دپاره چې کوم دی نو بس خانه په موبایل باندې خلکو شروع وکړه. خو لاړ شه خپل یونیورسټۍ دې ولټوه، کالجونه دې ولټوه، سکولونه دې ولټوه، چې په هغې څه کېږي؟ ادر نه هیر دی. خپل یونیورسټۍ ته نه هیر دي، جنکۍ پکې ټول آیس کی. خو د مدرسې د بدنامولو دپاره بس پروپیګنډې شروع شوې. اوس غلي غلیا ناست دي، اوس یې ګرفتار کړی دی که نه. اوس تاسو له پکار دي چې کومو خلکو منډه والی چې پسې منډه وایي چې پانسي کړي، په هغې پسې منډه وایي. نو څه به داسې وي چې قاریان به وي، قرآن به وایي، خو لیکن فاسقان به وي، فساق به وي. او بیا د قیامت په نښو کې بل نښه دار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي انتفاخ الاهله، هغه تاسو نه منئ. وایي دا سپوږمۍ چې کومه دی اولې دا به د دویمې ښکاري، د دویمې د درېمې په شانتې ښکاري، او د درېمې هغه به د څلورمې په شانتې ښکاري. نو هغه چې تاسو وایي نه که نه سپوږمۍ هېڅ چا نه دلدل. ما دومره عمر ښکته تېر کړو که نه، بیټې ما اخترونه بیټې ما روجې نیولې دي، قسم دی که چا میاشت لیدلي، ښکته د چا د سر نه میاشت نه دلدل. ما به د ثابت علاقه کې ښکته د ملکنډ نه وخت تېر کړو، میاشت چا لیدلې نه ده، خو لیکن میاشت لیدلی شوې ده. څه وایي هغه درګۍ والا یې سخاکوټ کې لیدله، سخاکوټ شیرګل کې لیدله، شیرګل تخبې کې لیدله، او تخبې والا چې لاړ شه په بنو کې لیدله، بنو والا کرک او مروت او پلانکې والتې پسې ځي، بیا پسې به غرونو ته لاړ شه، لیدلې نه وي. او بیا چې کله سبا له وایي نه که نه په اټکل باندې روژه نیولي یا میاشت دغه کړي، سبا له وایي هله دا خو د دویمې ده که نه بیا هم خوړل ده. نو دا پیغمبر دروغ وایي، نعوذ بالله. دا عبدالله بن مسعود حدیث دی، تبرانی نقل کړی دی. رسول الله فرمایي من اشراط الساعة انتفاخ الاهله، د قیامت په نښو کې یوه نښه دا ده چې دا میاشتې به غټې شي، دا به پیړې ښکاري. د اولې میاشت به د دویمې ښکاري او د دویمې هغه به د درېمې ښکاري، لیکن دا ورسره نه مني. او بیا فرمایي ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم، علم به اوچت شي، علم به اوچت شي، روحانیت پې ختم شي، کثرت ته جهل به راشي، زیناکاري به عامه شي، شرابخوري به عامه شي، سړي به کم شي او ښځې به زیاتې شي. کم دی کې قدم دی جو ټولې ښځې دي، تر دې چې د 50 ښځو یو نگران وي. او بل حدیث کې راځي یو باندچی رسول الله ته فرمایي متى الساعة، دا قیامت په کله راځي؟ نبی علیہ السلام خپلې خبرې شروع کړې، جاري وساتلې، څه جواب یې ورنه کړو. بیا تپوس وکړو
رسول الله ته فرمایي فاذا زیات الامانه فانتظر الساعه، و چې کله امانتونه ضایع شي نو بیا د قیامت چې کومه د انتظار کوه. بیا به چې کومې زلزلې راځي او طوفانونه به راځي او قهرونه به راځي او قتل و قتال به راځي او دا دماکې به راځي، دا حرج قتل به راځي، دا فتنې به حقوق په پامال شي، حقوق په پامال شي. او دا یاد ساتئ د هر امتحان سره او د هر عذاب سره زړه نور سختېږي، د هر امتحان سره او د هر عذاب سره به زړه نور هم سختېږي. لکه څرنګه چې پخوا نه موږ دا قرآن لولو که نه نو موږ وایو چې هلکه پلانکي قوم ته د صالح علیه السلام قوم ته صالح علیه السلام ویلی ستاسو به په اوله ورځ باندې مخونه زیړ شي، بیا به سره شي، بیا به تور شي. کور توبې نه ایستله، هغه شانتې مخونه کېدل. لیکن موږ ته خپل پیغمبر ویلي تاسو نه به همداسې شیزونه جوړېږي، دا نښې به راځي، دا قهرونه او عذابونه به راځي او د هغې نه پس په قیامت قایمېږي. لیکن نن هم چې یو عذاب راشي زړه نور هم سخت شي، چې بل عذاب راشي زړه نور هم سخت شي. سره د دې نه چېرې موږ په خپلو سترګو باندې دا عذابونه وینو، دا قهرونه وینو، دا امتحانات وینو، لیکن زړه کې څه نرمي نه راځي، زړه ورځ په ورځ باندې څه کې سختېږي. بیا خصوصي هغه کارونه چې هغه د قهرونو سبب ګرځي که نه هغه کارونه موږ کوو. اجتماعي ګناهونه کېږي، اجتماعي ګناه باندې خلک فخر کوي، په ګناه باندې خلک تکبر کوي. یوازې دې ته نه وایي شراب وڅکي، خلکو ته وایي چې هلکه ما شراب څکلي دي. ولې دا نور چې کومه رسمونه رواجونه غم خادی دي په دې کې دا کومه ګناهونه په ډاګ باندې کېږي د شریعت خلاف، ولې دا بغاوت نه دی؟ دې ته خلک بغاوت نه وایي. نو دا یاد ساتئ، دا نښې پیغمبر بیان کړي دي، دا به خامخا راځي. خو دا د دې دپاره نه نبي علیه السلام ویلي چې دا به راځي تاسو چې کومه دی زړونه سخت کوئ، نه، ځان ته برابر کوئ، ځان تیار کوئ. نن په یو ځای باندې قهر راغی نو سبا په دې بل ځای به راځي، نن په یو ځای کې مسله ښکاره شوه نو سبا بل ځای کې دا مسله ښکاره کېږي. د دې وجې نه ځان تیارول پکار دي، خپله عقیده جوړول پکار دي، توبه ایستل پکار دي. یاد ساتئ، نه به توبې له ټایم ورکې، نه به ګناه له ټایم ورکې، نه به نیکۍ له ټایم ورکې. توبه به یو دم وباسې، ګناه به یو دم پرېږدي، نیکي به یو دم کې. دا یاد ساتئ، توبې له چې چا مهلت ورکړو زړه لاړو سخت شو، خبره ختمه شو. ګناه له چې مهلت ورکړو توفیق دې سلب شو. نیکۍ له چې مهلت ورکړو توفیق دې واخیستل شو، دی بیا نیکي نشي کولی، دی بیا ګناه نشي پرېښودلی، دی بیا توبه نشي ایستی. بس خو چې په زړه کې دې راله یو دم خبره کوه، یا الله ما معاف کې، حقوق دي هغه یو دم ادا که، توبه یو دم وباسه، ګناهونه پرېږده او د نیکۍ کار دی یو دم هغه شروع که. دا د مؤمن صفت دی. او دا درې صفتونه چې پکې موجود دي مطلب دا دی چې الله دنه توفیق نه دی اخیستلی. دا سره خفیه پټ امداد الله کوي. خو که فرض که دا نه وي چې زه مړه ډېر ټایم دی بیا به توبه وباسم او ډېر ټایم دی بیا به چې کومه دی نیکي وکړم او ډېر ټایم دی بیا به چې کومه دی نو داسې وکړم ګناهونه به پرېږدم، د دې مطلب دا دی چې دنه الله توفیق اخیستلی دی، د دنه توفیق اخیستلی شوی دی. او د ټول نه غټ مجرمان هغه خلک دی چې هغوی خپله ظاهري ډانچه جوړه کړې ده او په اندرون کې برباد خلک دی. د عوام الناس نه او د هغې خلقو نه چې هغه فاسقان فاجران دي په ډاګه باندې، د هغې نه بدتر خلک د دې معاشرې هغه خلک دی د الله ډېر بدي شي چې ظاهري ډانچې جوړې کړې دي، عوام له دوکه ورکوي. او اندرون چې کوم دی د هغوی سره هغه د شیطان دی، اندرون چې کوم دی د منافقانو دی. دا برباد خلک دی. الله تعالی دې مونږ د دغې ګناهونو نه وساتي. الله دې مونږ له توفیق راکړي د توبې، الله دې مونږ له توفیق راکړي د نیکو د کولو، او الله دې مونږ د مصیبتونو نه بچ کړي. او دا کم مړي چې شوي دي الله تعالی دا معاف کړي، الله دې بخشش نصیب کړي. امان البلا.